که غواړئ چې ستاسو په رزق کې بلکې ستاسو نو ستاسو د ګاونډیانو په رزق کې هم الله برکت واچي، یعنی تاسو ته هم الله بېشمار او بې قطاره رزق درکړي او ستاسو ګاونډیانو ته هم، نو یو عمل کوئ. دا عمل د یو صحابي چې رسول الله مبارک ورته ښودلی و، دغه رنګ یو صحابي راغو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي رزق را باندې بند دی او د رزق لارې را باندې بندې دي او ژوند مې بالکل را تنګ شوی دی، د رزق هغه برکت بالکل زما ختم شوی دی او د رزق تنګسیا کې مبتلا یم. نو رسول الله مبارک ورته فرمایي چې کله کور ته داخلیږي نو سورة الاخلاص وایا، اعوذ بالله بسم الله، سوره اخلاص، درود شریف وایا او په کور والو باندې سلام کوه. سورة الاخلاص نه مراد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. د سوره اخلاص نور هم ډیر بشماره او ډیر زبردست فضایل ان شاء الله په بل ویډیو کې به تاسو وګورئ، هغه به ان شاء الله موږ تاسو سره شریک کوو. خو فی الحال د رزق دپاره که تاسو پریشان یې، کاروبار، نوکري او ټینشن، بالکل د ډپریشن ښکار شوي یې د رزق د تنګسۍ د وجې نه، نو تاسو چې کله کور ته دننه کیږئ اعوذ بالله بسم الله وایي او د هغې نه پس چې دی سوره اخلاص وایي 3 کرته ووایي او د هغې نه پس یو ځل درود شریف وایي او بیا په کور والو باندې سلام کوئ. کور کې که څوک نه په تش کور باندې سلام کوه، نو ان شاء الله العظیم الله به درته دومره رزق درکړي چې یوازې ستا نه د ګاونډیانو به دې هم الله په رزق کې برکت واچي. دا یاد وساته. او دا داسې اخوا دېخوا د پیرانو صاحبانو خبرې نه دي، د ملایانو خبرې نه دي، دا د رسول الله مبارک خبرې دي. دا یاد وساتئ او دا په خپل عمل کې راولئ، ان شاء الله بیا ګورئ که نه. نن سبا ګوره موږ تاسو ګورو څومره خلک د رزق دپاره پریشانه دي، شپه او ورځې په ځان باندې یو کړې ده، خو بیا هم دی چې دی په آرام باندې کېنناست او د رزق کې برکت رانغی او دته سکون میلاو نه شو. نو لہذا دغه اعمال په زندګۍ کې راولئ، یوازې اسبابو پسې مه لګېږئ، بالکل اسبابو پسې به موږ تاسو لګېږو، خو ورسره اعمال چې کوم د رسول الله مبارک نه ثابت اعمال دي دغه موږ تاسو په خپل ژوند کې راولو، بیا ګورو ان شاء الله چې الله جل شانه زموږ ستاسو په رزق کې څنګه برکت اچوي. دغه صحابي د عمل شروع کو، څه وخت پس راغی و یا رسول الله ماته خو الله دومره مال راکو چې لمنې ډکوم په خلکو باندې تقسیموم. سبحان الله. نو دا هغه عمل کوم چې رسول الله مبارک ورته ښودلی و. نو دا اعمال ټول د رسول الله مبارک نه موږ تاسو سره رسېدلي دي، خو موږ تاسو یقین نه کوو. زموږ ستاسو یقین دومره کمزوری شوی دی چې په یو غوږ یې واورو په بل یې وباسو، په افسر پسې او په دنیاوي خلکو پسې او په کارونو روزګارونو پسې او نوکریانو پسې موږ منډې وو، شپه ورځ لګېدلي وو، خو دغه اعمال چې په دې کې زموږ ستاسو کامیابي ده دا موږ تاسو نه پاتې دي. صحابي په یقین سره عمل وکړو، الله څنګه مال ورکړو، الله یې په رزق کې څنګه برکت واچولو. موږ تاسو په یقین سره دا عمل وکړو، دا ویډیو مو کتله، په یقین سره دا عمل د سبا نه شروع کړئ، ان شاء الله العظیم بل ورځ به تاسو ماته میسیجونه کوئ چې بالکل دغه عمل موږ ته فایده راکړله. نو په خپله هم دا عمل وکړئ او د نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عربية قلبي وروحي أحرفي